سید سلیمان ندوی سے فرمایل روجه په دوه قسمه ده. دا لږ ووایه روجه یو روجه د رمضان ده، توجه، یو روجه د اسلام ده. د رمضان روجه هغه ده چې موږ رمضان کې نیسو. یو د اسلام روجه د لږ وضاحت کوم خو توجه غواړم. د رمضان روجه د دې پابندي شروع کېږي د پښمني نه واخلې د غروب آفتاب پورې خوراک بند، څښاک بند، خوراک بند کر، حلال بند کر، گناہ کرنا تو در کنار، حلال بی بی در باندې بند کړه. د رمضان روجه کې خوراک بند شو. د رمضان روجه پابندي شروع کیږي کله چې د پښمني ټیم ختم شي. واجب صاحب دا پابندي کله ختمېږي؟ کله چې په کوټکي للمه کاټلن کې آفتاب غروب شي او نور پریوزي نو پابندي ختمه شوه. او خوراک جایز دی، څښاک جایز دی، قربت جایز دی، خوراک کوه، پابندي ختمه شوه. توجه. اور د اسلام روجه کله شروع کیږي؟ کله چې 12 کالو ته د عمر ورسید او انسان په خوب بدپوی شو او دی بالغ شه بالفاظ دیگر نه دته احکامات متوجه شو. نو اسلام کې پابندي ده، سختی نشته. په مونځ کې پابندي، تلاوت پابندي، ذکر پابندي. اوس به د بالغ کېدو نه واخلي پابندي ده. اوس درته وایي دروغ به نه وایي، چغلی به نه کې، رشوت به نه کې، سود به نه کې، زنا به نه کې، قتل به نه کې، غلا به نه کې، ډاکه به نه کې. اوس پابندي پابندي. اور د اسلام پابندي. د اسلام روجه کله ختمېږي؟ توجه. د اسلام روجه چې کله دلته د رمضان روجه چې د پاکستان د نور پریوزي آفتاب غروب شي پابندي ختم. او د اسلام روجه چې انسان عمر آفتاب غروب شي دا انسان مړ شي پابندي قبرستان والا روجي نیسي. روجه ماتې مورله وړې دي. قبرستان والا په مړو باندې بیا نشته، مړی مکلف نه دي. توجه. اور عجیبه خبره دا ده چې د رمضان روجه پابندي شروع کېږي د پښمني نه واخلي غروب آفتاب پورې. او د اسلام روجه بالغ کېدو نه واخلي چې د عمر آفتاب غروب شي مړ شي پابندي ختمه شوه. اور توجه. د رمضان روجه په کجوره ماته، د رمضان روجه په شربت ماته، د رمضان روجه دا په پروټو باندې، په آب زمزم باندې، په اوبو باندې، په شربت باندې دا روجه ماته. توجه. خو چې چا د اسلام روجه نیولي یعنی بالغ شه خو بد باندې پوي او د پابندۍ ژوند تیر که او ستا د عمر آفتاب غروب شو دغه روجه به د پاکستان په اوبو نه، په کجورو باندې نه، په آب زمزم باندې نه، په شربت باندې نه، دغه روجه به د دواړو جانو سردار د الله حبیب د محمد عربي صلی الله علیه وسلم په مبارک لاسو سره په آب کوثر باندې ماته. د پاکستان کې روجه نیسي نور پریوت دا روجه په اوبو ماته. لیکن چې د پابندۍ ژوند تیر کړي نو زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په خپلو لاسو باندې آب کوثر درکوي. اوس توجه. یو نقطه بله ذکر کوم. روجه هغه څوک ماتوي چا چې روجه ووایه روجه هغه څوک ماتوي چا چې روجه هغه څوک ماتوي چا چې روجه نیولي. نو په رمضان کې هم هغه څوک روجه ماتوي چا چې روجه نیولي. او د اسلام روجه چې په خو بد پوه شو تا د پابندۍ ژوند تیر که او ستا روجه وه نه بیا به آب کوثر څکي. دا نه چې دلته پابندي نشته، دین او اسلام او ایمان نشته او سر له صندق ورکه چې آب کوثر بس کمه دا باسې ګپي، آب کوثر بس کمه دا به رانه وسکي، صبر وکړه دا به وسکي. روجه هغه څوک ماتوي حاجي صاحب چا چې روجه نیولي. د رمضان په روجه باندې پوه شوې د اسلام روجه سمجھ کې راله که رانله؟ زما په دې خبرې پوهېږې ګرانې. توجه.